الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی قل تورت ہوا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یقینا پخ خبر دادا اعیدکم زواعز کوم نصیحت کوم بواحدت فیوی خبر تاسو تا یو خبر درتکوم تاسو ډېرې خبرې نه منئ نو بنیادي یوه خبره درته کوم یو وعظ درته کوم نصیحت درته کوم ان دا خبره تقومو چې تاسو ودرېږئ لله د الله دپاره تاسو ودرېږئ لله خاص د الله دپاره مثنا دوه دوه وفرادا او ځان ځان د یو یو ثم تتفکروا بیا سوچ فکر وکړئ بیا تفکر وکړئ ما بصاحبکم چې نه دی په دې ملګري ستاسو باندې من جنت څه لیونتوب ان هو نه دی دا پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا نذیر لکم مگر ویرونکي تاسو ته بین یدی عذاب شدید روان دی د عذاب شدید خبره داسې ده چې الله رب العزت فرمایي چې په داسې باندې نه کېږي په داسې خو نه کېږي نصیحت په عاشقانو اثر نه نو داسې خو په تاسو باندې کار نه کوي دا خبرې خو داسې وکړئ چې ځان له ودرېږي یا دوه دوه ودرېږي خو خالص سوچ وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق فکر وکړئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق غور وکړئ ذهن استعمال کړئ نو چې کله ځان له سوچ وکړئ نو بیا به هم درته دا معلومه شي چې ما بصاحبکم من جنه ستاسو په ملګري باندې څه لیونتوب نشته دا د تاسو چې د ځان نه یوه خبره جوړه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله هغه ساحر دی نه داسې نه ده تاسو ته به پته ولګي چې ان هو الا وحی یوحا هغه د وحي نه بغیر بله خبره نه کوي وما ینطق عن الهوا هغه د خواهشاتو خبرې نه کوي الله وی تاسو ودرېږئ دا درته نصیحت کوم ځان ځان له دوه دوه بیا سوچ فکر وکړئ نو تاسو ته به دا معلومه شي چې ستاسو دا ملګری چې دی د باندې څه لیونتوب نشته په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه لیونتوب نشته بلکې ان هو الا نذیر لکم بلکې دی ویره درکوونکي تاسو د تاسو یاروي مخکې د عذاب شدید نه چې عذاب در باندې راشي بیا راګیر شي د هغې نه مخکې یاروي الله دې بچي قل تو ورته ووایه ای ښکلي پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سألتکم زه سوال نه کوم ستاسو نه من اجر د څه پیسو د څه اجر او که زه چېرته فرض کوم په هو لکم هغه ستاسو دی هغه دې ستاسو وي هغه دې در پاتې وي هغه درنه نه غواړم هېڅ درنه نه غواړم د دنیا منصب درنه نه غواړم د دنیا مال درنه نه غواړم که چېرته داسې وي نو هغه دې ستاسو وي وهو لکم بس هغه دې بیا ستاسو وي ان اجریه الا علی الله نه دې اجر زما الا علی الله مگر په چا باندې دی په الله باندې دی نو چې ته دعوت ورکې ته تبلیغ کې ته د دین خبره کې ته به په ذهن کې دا
نه راولې د چا مرتبې ته به نه ګورې، ولې ته خبره د چا کې د الله. تا ته که څوک خبرې کوي ته به هغه خبرې ته نه ګورې، ته به دې ته ګورې چې زه دا خبره د چا لپاره کوم، چې دا خبره ته د چا لپاره کې د الله لپاره. بس بیا مو کیسه ختمه. کیسه بیا ته کیسو د اجل نشي. څوک څه وایي څوک څه نه وایي، خلک دې وایي څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي، زه رحمان په درنو دروند په سپکو سپکي. کیسه څوک پې څه وایي څوک پې څه وایي. ثم تتفکروا قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سألتکم زه سوال نه کوم ستاسو نه من اجر د څه برخې د څه اجر فهو لکم که چېرته وي داسې نو هغه ستاسو لپاره دی. ان اجر داسې نه دی دا یو نیم خلک وي په مړي کې به ودرېږي چې شروع واجې ته وایي چې د امام غزالي صاحب دویم زوی راغی یا د هغه هم عصر راغی. اخره کې چې دا کاروباري چې کوم سم یا خو ځان نه کیسه رایي باره کې هم خبره نه کوم. نو اخره کې به ځان ته چې کیسه راته وایي یا پیسو نه یا یو څه بل څه ده، هغه ټول تقریر له بخوا نخوا په اوبو له وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې نه کوي، دا خبره چاته نه کوي. ان اجریه الا علی الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ نه دی اجر زما الا علی الله، مگر په چا باندې دی؟ په الله رب العزت باندې دی. وهو على كل شيء شهید. نو هغه چېرته به یو واعظ خلکو ته به چې دی نصیحت کو، نو هغوی ته به چې هلکې مونځونه کوې، حجونه کوې، روجې نیسې، نو بیا به ورته چې صدقه ورکوې. ودرې نه اخره کې به شي، نو اخره کې ځان ته راته وکړي. نه دغه نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه کړي. دوه کافران سرداران بدنال غړ دا خبره د خلکو په ذهنونو کې دونه مضبوطه شوې وه، خلکو ته دا پروپاګانډا دومره رسولې وه چې دوه غټ سرداران بلله چې د یو د خاندان متعلق د ای ښایست مشهور او یو چې دی په مال دولت کې ډېر زیات مالدار. نو دا یو ورته وایي چې صرف زما 3 لوبیانې که چېرته د ښځو د جنګ جوړ کړي خو 3 لوبیانې دي او داسې دي چې د عربو سرداران ورپسې پیغامات رالیږي. نو چې ستا کومه یوه خوښه وي ته ورته اشاره کوه هغه ستا ده، خو د دې نه وړه چې دا مه وایه چې د الله رب العزت وحدانیت ومنې. دا خبره مه کوه، زمونږ بوتانو پسې بد رد مه وایه. بل کافر ورته وایي که چېرته مال دولت ته دې چل جوړ کړي یا سردار ورته وایي ته چې څومره مال دولت غواړې زه یې درله درکوم او دومره مال دولت به درکړم چې ستا نسلونو له به هغه بس وي. خو د دې خبرې نه وړه چې د الله د وحدانیت خبره مه کوه. دا مه وایه چې الله یو دی، دا مه وایه چې لا اله الا الله. څه مه وایه؟ لا اله الا الله. د لا اله الا الله خبره مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دینا زه خو د ځان لپاره نه یم لري، زه خو د الله پیغام دی او مخلوق ته رانقل کوم، زه خو واسطه یم. بلې دا خبره دومره مشهوره کړې وه چې د مکې معظمې نه لرې یو ضمادو د یو بنده و، هغه ډېر مشهور و، د هغه قبیله په درود کې ډېره مشهوره وه او د هغه په خوله کې قدرتي خدای شفا یې و، هغه به چې بچا دم واچو هغه به ښه کېده. لکه یې بعضې داسې بزرګان وغیره کاروباریان هم ډېرې بزرګان دي. خیر دغه ضماد چې و ده ته دا خبره ورورسېده چې صرف په عربو کې یو کس دی او ماشوم یتیم رالوی شو، مور یې مړه وه پلار یې مړه، چونکې هغه کمزورې ته معاشره داسې وه چې غټو غولو کې لکه نن سبا چې کومه کیسه روان ده بس کمزورې به کمزورې پاتې کېدې او غټ به غټ. نو داسې رالوی شوی دی او محمد یې نوم دی. خیر هغه د هلته نه راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې تشریف فرما ورته وایي زه څه عام سړی نه یم. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه څه عام سړی نه یم، ما چې دی هرقل روم او کسرا ډېر په سفارشونو غواړي، زه د بادشاهیانو په دربارونو کې کښېنم، زما خبرې خلک اوري، ما زه دومره ادیب یم دا یم او زه ډېر لوی دمګر یم. په هغه ټایم کې به دا یو لویه ډګري وه، یو زمانه خلک چې ته به خلکو دمونه چې ما خدای پاک به کوي. نو ما ته چا وایي چې ته پاگل شوي په تا د لیونتوب اثرات دي
او داسې د پلار او مور یې نو دکه شان یتیم رالوی شوي دي الله وایي فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر الله رب العزت وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم وچونکي دکه شان الله رب العزت رالوی کو چې د مخلوق ته وښایي چې د ده واحد سهارا دا زه ما د تربیت کړی خیر نو ورته وایي چې ستا د نیکونو سره او د ترونو سره د دې سره زما تعلقاتو پخوا خانداني زموږ را روان دی عبدالمطلب صاحب سره وغیره نو لهذا د هغې په بنا زه راغلم ستاسو خاندان چې دی د کعبې مبارکې ډېر خیال ساتلی دی د دې وجې زه په تا دمه چې لاس راوګد کړه هغه دې خوښه چې دم در باندې واچوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته موسکې شي خبرې خلکو ته دومره رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ستا خبره خو ټیک ده خو زه خو لیونی نه یم زه پاګله نه یم نو بیا دا خلک ولې وایي چې هغه لرې په څو میله ما ته دا خبره راورسېده هغه ورته وایي بس زه خبرې داسې کوم وایي څه خبره کوي نو هغه ورته مسنونه خطبه وایي بیا یې ورته وایي والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب نو هغه یو زموږ خولې دي یو زموږ د ښکلي پیغمبر انقلاب د فخر موجودات د سید الانبیاء والمرسلین د خاتم النبیین د محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خوله مبارکه ده د هغې الفاظ مبارک دي د هغې عمل مبارک دی هر یو څیز او لمونځ په زرګونو په لکونو خلک راجمع کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپو مبارکو د پیزار او خورې ته رسي هغه شخصیت د هغې د خولې نه وتې الفاظو چې څنګه راووته صورت یې پوره کو دومات صاحب ورته وایي صاحب دا خو ناشنا الفاظ دي وایي زه د بادشاهیانو په دربار کې ناست یم ما په خلکو دمونه اچولي دي ما د ادیبانو سره وخت تېر کړی دی خلکو زما نه ټیمونه اغوښتي دي خو داسې کلام ما نه دی اورېدلی اوسه پورې لاس راوګد که بیعت در سره کوم چې کلمه وویم او کلمه ووي لا اله الا الله محمد رسول الله نو خبره مې دا وه چې دومره د خلکو دا خبره رسولې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله ساحر دی دا لیونی دی دا دی دې ته به نه ګورې چې دا پسې خلک څه عبید الله سیندي صاحب د خلکو په خپل وخت کافر بدا او ابوالکلام آزاد صاحب بالکل د کفر نه لږ ورخ واورېد داسې ورپسې ګوره شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله یې جین ته ویشتو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د جین نه جنازه راوتې وه امام احمد بن حنبل رحمه الله وهل خوړلي په مسله د قرآن باندې امام شافعي رحمه الله د خلکو شیعه ویلي او متشدد یې ورته ویلي دي متشدد زمونږ هم دغلته یو کمکل شاه ډاکټر شانتی دی موږ بل ناستو نه هلته مردان کې یو کس دي متشدد دي نو اړتیا موږ متشدد یو که نو خو ستاسو کار وشي معمولي کیسه وشي نو ستاسو کار وشي امام شافعي رحمة الله علیه ورته وایي لو کان بیان کتاب الله متشددا انا بفضل الله اول متشدد وایي که چېرته د قرآن پاک بیانول دا تشددي نو انا بفضل الله اول متشدد وایي زه د الله رب العزت په فضل سره لومړنی متشدد یم د ټول نه متشدد کیسه د الله په فضل سره نو خبره دا په ټولو باندې دا کیسې شوي لوی خلک امام شاه ولی الله رحمه الله سره څه کړو شاه عبدالعزیز صاحب نه ګوتې کټ کولې مرزا مظهر جانان شهید رحمه الله په خېټه باندې وویشتل د هغې د داسې چې دی مړ شو نورو سره یې څه کړي څوک یې ژوندي بټو ته ور وویشتل د امام احمد بن حنبل رحمه الله استاد د وخته جابر بادشاه نه راغی دلته چې دی په کراچۍ کې چې دی مزار دی دلته دا هغه سره راغلی دلته سندا الله رب العزت فرمای وی بلی ان اجریا الا علی الله وهو على كل شيء شهید او دا الله رب العزت په هر څه باندې گواه دی عالم دی نو د دې وجې به دي تا ته ویل کوي کرکټیان پکې ولې یادې به نه چې دي دا منځونه تاسو له په دې خو هر کس پوهېږي چې کله دا میچونه نو په جمع څومره اثر او چې میچونه دي نو په جمع څنګه اثر پوهېږي
د هر شي مضرات خرابوالی او سموالی شته نو چې کوم خرابوالی دی کل کرے بیانوه صفای وایه قل ورته ووایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو صاحبان خفه شي ما کې خفه کېږي په د دین مسله خو به صفا کې وایي زمونږ به در سره دوه هفتې پس معامله شروع کېږي بیا به درسته کینو هفته پس به شروع کېږي 3 هفتې پس به شروع کېږي میاشت پس به شروع کېږي ما چې کله شروع کېږي بیا به لبیک درته وایو خو چې کله حق وي حق به په حق وایو قل ورته ووایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ربی یقینا رب زما یقذف بالحق وشتل کوي په حق سره مسودي اے دا حق راوالي ستا د زړه وي نو ګوره دا حق خبره هغه د علما وي چې ستا زړه مطمئن شي دا خلک وایي زه حق ویم دوه کسانو جنګي حق مې وي حق دې ته ویل چې ستا زړه پې بیا مطمئن نه وي ستا زړه پې یېرېږي په کومه خبره دا حق نه دی حق هغه دی چې د زړه پې مطمئن شي نو قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان ربي یقینا رب زما یقذف اولی بالحق په حق سره سره زړونو لره یا اولی په حق سره سره بالباطل باطل لره نو فاذا هو زاهق دغه باطل چې دی دا مټاوېدونکی دی ختمېدونکی دی خرابېدونکی چې حق ته راشي علام الغیوب وهو علام الغیوب او دا الله رب العزت عالم دی په غیب باندې ستا دپاره به غیب وي د خدای دپاره غیب نه دي د دار سماخي قل ته ورته ووایه د دواړو جهانونو سرداره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء الحق راغی حق وما یبدئ او په اول ځل پیدا کول نه کوي الباطل دا باطل معبودان وما یعید او نه به خلق ثانیه کوي په دوباره باندې پیدا کول نه کوي دا باطل معبودان په اول ځل پیدا کول څوک کوي الله په دوباره پیدا کول څوک کوي الله ژوندي کول څوک کوي الله کول څوک کوي الله عزت ورکول والا ذات څوک دی الله د عزت اغوستلو والا ذات څوک دی الله د رزق ورکول والا ذات څوک دی الله د رزق اغوستلو والا ذات څوک دی الله کاروبار ورکوونکی د کاروبار کې برکت اچوونکی ذات څوک دی الله د کاروبار تباہ کوونکی ختموونکی د دې دستان اغوستونکی ذات څوک دی الله د بیماری راوستونکی څوک دی الله د بیماری ختموونکی ذات څوک دی الله نو چې هر څه الله دی نو پکار دی چې موږ سوچو تابع شو د الله ته صرف کته کو الله ته لاس اوچت کو الله رب العزت ته الله دې توفیق راکړي نو وما یبدئ الباطل په اول ځل وما یبدئ نه پیدا کوي په اول ځل باندې الباطل دا باطل معبودان نو وما یبدئ ابدان نشي کولی خلق اولا الباطل دا باطل وما یعید نه خلق ثانوي په دویم ځل پیدا کولی شي نو په اول ځل دا باطل پیدا کول نشي کولی په دویم ځل نشي کولی نو نتیجه دې سره وته واما الله وهو يبدئ ويعيد نتیجه دار وتل چې دا الله رب العزت چې دی په اول ځل پیدا کول کوي او په اخر ځل پیدا کول کوي قل تو ورته وایا اے پیغمبر انقلاب خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ان ضللت کذبت کچرته زه دروغ وایم نو فانما اضل یقینا دروغ زما علی نفسی وبال پمال ځان له دروغ تاسو ته داوا نشته قل تو ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان ولدت کچرته زبی لالیم نو فانما بس یقینا په خبره دارا اضل وبال د بلاری کیدو علی نفسی په ما باندې هغه ضرر خو په ما دې پتا څه نشته و ان اهتدیت او کچرته ز په هدایت یم کچرته ز په رښتیا یم نو فبما دا په سبب د هغه یوحي الیا چې وحی کیږي زما جانب ته وحی کوي زما طرف ته ربي سو رب زما سوګ رب زما انه یقینا دا الله سمیع اوریدونکی دی قریب نزدې ده من حبل الورید د شارک نه زیات نزدې دی
الله رب العزت فرمای ولو ترى او کاش چې ویني اس په هغه وخت کې فزعوا چې خیبت زده بشي او وبېریږي څوک دغه کافران نو فلا فوتا الله رب العزت فرمای فلا فرارا بیا ولا سفرار نوی زیاده فرار به ولا نوی زیاده تیخت به ولا نوی و اخذوا ودی به اونیسلی شي من مکان قریب دا اغنزدی زینا میدان محشر به لګیدلی وي د خپل اعمال ویني ارسوینی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي کاش چې دی ویني په دغه وخت باندې فلا فوتا د دې لپاره بس یاره ته تختیدل بنوي دومره به یاره راشي چې ته بدلین نشي او خذو من مکان قریب نږدې ځای نه ونیسل شي وقالو او وایدی آمنا دی بسوی وای بدی آمنا من ایمان راوړی دی بس کې وای په آخرت په آخرت کې به په دې دین باندې الته وای چې لکه ایمانم راوړی دی نو الته بیا د دین سره جوړیږي وانا لهم وكيف لهم وسرنګ دوی د دې لپاره التناوش تناول الايمان دا نوړې د ایمان دا ولا داسې الته بیا کلمې چې کوم ځای ډبې الته ادبي الته بل سړي شي وانا لهم التناوش وكيف وسرنګ به لهم د دیو د بارا التناوش من اغا حاصل ولد ایمان من مکان بعید لری زین بیا خو ایمان د دین لری وی بیا د لری زین څنګه حاصل دلته ورسره نږدې الله رب العزت فرمای وقد كفروا په خپل ایمان شکر وکړ دی الله دې شکر توفیق راکړي الحمدلله وقد كفروا الله رب العزت فرمای او یقینا دی کفر کړو به په دغه دین سره دا اوسه چې منی من قبل روان دي د دینا ويقذفون بالغيب ويحيدون وحيدي به جوړولې او ورزول به اٹکل یا ورزول به څه د خیالي غشي د ځان نه به خیالي غشي وشته چې دا همړه دا چل دین پکې کم دی او زما پلان نکرا جان دی نشو لکهیو نشو سړی نو ويقذفون او دی به هیلې جوړولې یا ورزول به خیالي غشي بالغیب پنالیدو باندې من مکان بعید دلری زینا فقول بناستو خبر به ورخطا کړو زمانہ یا خدا د په حدیثو کې وحیل بینهم الله رب العزت فرمایي رکاوټ به واچول شي بینهم پمیند دیو کې یحال بینهم وبین ما یشتهون الله وای سبوشي یو دیوار براشي یو حائل کیدون کی سیز براشي پمیند دیو کې او پمند ها کې ما یشتهون چې دی غواړي دا بندگان سو غواړي د میدان محشر کې جنت بغواړي د الله رب العزت نه کنه الله دې نصیب کی جنت بغواړي کنه کما فعل ما یشتهون هغه چې دی خوخوي کما فعل يفعل او بشي دي سره هغه باشیاعهم چې د دیو د امثال سره شي الله رب العزت فرمای د دیو د اغي چې کوم سیز دی وای د ای درمنځ با یو سیز هایلیدون کی راشي کما فعل باشیاعهم لکه څنګه چې شو هغه امثال د دیو سره څنګه چې د دیو په شان نور خلق و غي سره شي دک شان به دې سره کیږي من قبل روان دي د دینا انهم یقینا د خلق کانوا یا انهم بی دا چې کوم خلق دي کانوا دی وو په دنیا کې په شک مریب په قوي شک مضبوط شک مریب اصل بیا و شک ویل شي چې شک په شک یعنی چې څومره دی په شک ورزي دومره پس نور شک کیږي لګي دی په داسې شک کیوخه الله رب العزت دې موږ دینه بچ کی او الله رب العزت دې صورت په خپل دربار کې قبول کړي قل ورتوا اے د دوالو جهان سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انما یقینا به خبر دادا اعذکم چې زواس کوم تاسو ته بواحده په یو خبر باندې اندا تقوم چې تاسو ودرېږئ لله الله رب العزت مسنا
دوا وفرادا او ځان لا یو ثم تتفکروا بیا سوچ فکرو کې ما بصاحبکم ندی تاسو په ملګری باندې من جنت سلیوانتو ان هو ندی دا پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم الا نذیر مگر ویر درکونکي لکم تاسو ته بین یدی عذاب شدید وړاندې د عذاب سخنا الله توسل قلت ورتوایا اے پیغمبرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سألتکم سنیم گستون کستاسونا من اجر دس اجر فهو لکم کچرتوین غد استاسوی فهو لکم بس غد استاسوی ان اجریا ندی اجر زما الا علی اللہ مگر بچا باندې فالله باندې وهو على كل شيء شهيد ودغ الله رب العزت بهر څه باندې عالم دی قل ورتوا يا خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي يكن رب زما يقذب يشتل كوي بالحق بحق سرا علام الغيوب دا الله رب العزت دا عالم دی بغیب باندې قلت ورتوا اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحق ورتوا جاء الحق راغ حق وما يبدئ الباطل ونپیدا کوي په اول ځل باندې دا باطل معبودان وما يعيد ونبا دوباره پیدا کول کوي قلت ورتوا اے د دوار جهان سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان ضللتو ایک چرت زبیلاریم فإنما نبس یکنن با خبر دادا فبلو چی زما بیلاریتو علا نفسی و بالی پما باندی و ان احتدیتو کچرت زبیلاریم فبما یوهی بسبب دهوی چی وحی کی گیلی زما طرفتا چی وحی کوي زما طرفتا ربی رب زما انہو یکنن دغ اللہ رب العزت سمیع اوریدن کلی قریب قریب دی ولو تراو کاش چیوینی اس باغ واقعی فزیعو چه بد زده بشی او بیریگی دغا کافران فلا فوتان نبویست دیو دا پارا زید پارا و اخذو او بنسلش دی من مکان قریب نا اغنیز دی زینا وقالو ووائی بدی آمنا من ایمان روڑ دی بچا باندی اے بیہی پدغ دین باندی واناو یکنن اے وکیف لهم وسرنگ بوید دیو دا پارا التناوشو حاصل ولد ایمان من مکان بعید دا غلر زینا وقد كفروا يكن دي كفر كلو بي باغ دين سرا من پدغ دين سرا من قبل الوان دينا ويكذبون بالغيب او ويحيلون وحيدية جوڑولی دا خیال کشیوشتو بالغیب پنالی دوانی من مکان بعید دا غلر زیونا وحیل بینهم او حائل بش پمن دا دیوکیو پمن دا حغسکی یشتهون چواری زون دا بیچی دی غواری کما فعلا لکسرنگ چشیو بی اشیاعیم اغا پا مثل دا دیو سرا یعنی نورو کافران سرا من قبل الوان ددیونا انهم یقینا بی کانو دی پی شک مریب بس کی اے پر شک قوی کی بشک قوی کی اللہ رب العزت